سینټ ممبر وم موږ له یو بل راغی د فوج د 1200 اربو ډالرو او دا فوجان موږ ته شکایت کوي چې ګوره موږ د 1200 اربو ډالرو بل امریکې له لرلی و د 4 اربو ډالرو کټ یې پر ولګه 8 یې رامنظور کړي نو ما ورته نو ته دا راته ووایه چې دهشتګردي ستا مسله ده که د امریکې ده که یو ورځ ستا مسله ده لکه چې دا ته نارې وهي نو بیا یې تاوان له امریکې ولې غواړي او که ته یې چې امریکا زما دوسته زه نیستمن یم نو بیا خو ښه در سر کي بیا خو چې یې څورې درکړه تر جاراله نو د دعوې دا سور شین څه لکړي لکه چې به د پور پر اوښتی خو معنا دا ده چې خدمت ته کړی دی اجرت یې در کم کړی دی هغه درته وایي اجرت زیات اخلي خدمت کم کړي ته ورته یا خدمت ډېر راځه اخلي اجرت کم راله کوي خو ګنګړ خو پر دغه لہذا زما و د ټولو ادارو ته که خفیه دي که ښکاره دي دفاعي دي که عدلیه ده که انتظامیه ده و ټولو ته مې درخواست دی چې تاسې دا خپل خدای حضر و ناظر کوي ته پر دغو حالاتو ډېر ښه خبر یې چې جنګ له چا سره دی څوک یې کوي او زه سره د کلمې د هر جنګ فریق څنګه یم کرایه څنګه اخلم لہذا پکار دا دی موږ په دغه جنګ کې د کرایې خلک یو او استعمالر یو څه شي دی څه شي نو ما په خپلو نجي مجالسو کې هم د دوی په خدمت کې دغه عرض کړی دی په عمومي مجالسو کې هم زه د دوی په خدمت کې دغه عرض کوم تاسې دا راته ویاست پر 14 تاریخه باندې په دغه هدره کې 2 کسان نیو کړي لو اوږدې څڼې دي ږیرې هم دي او د پولیو په باره کې ویره خپروي او چې داسې والانتظامیه دغه 2 کسان پر 14 تاریخه نشي زموږ د دفاعي ادارو خلک وراجي دا زما میلمانه دي نو چې دا چې خلک ته میلمانه کوي امن به څنګه راځي زه له ده پوښتنه کوم یعنې ته خدای حاضر که چې دغه خلک ستا میلمانه شي نو زه د بیا چی شی سم پر دا د 23 مارچ شپه ده یعنی 22 تاریخ تر سوی دی 23 به سبا راځي په دا شپه د شپې پر 3 بجې باندې 2 ګاډۍ د اف سي د نار ورسک د لیویس تاڼې له ورځي یوه ورننوځي یوه د بندې دري سپین ږیری سړی تر ګرب یې نشي او راچې کوي یې یا ښځه دننه ورننوځي بیا دغه وارلس سیټان چې دي دا راچې کوي مسله څه ده یعنی که دا در سر سپور شي او بیا یې ته حلال کړي 2 کسان دي 3 پر ګشت تللي دي 2 په تاڼه کې دي که تا دغه حلال کړي بیا خو نو طالبانو ته منسوب کړي که دی توپک یوړو بیا خو نو لیویز ناکام وي نو اوس مېړه ولې تا د خدای غل نه کړي خو چې زموږ که راشي غلا وشي اوس موږ کله ویل چې ته غل یې خو بېبختي هغه ده چې ته راشي غلا کړې اوس دغه شي بیا تاسې دا راته وویاست زه له دغو ادارو دا درخواست کوم چې د دنیا پر تاریخ نظر واچوه چیرې د داسې فوج چې زما فوج وي زما د ښځې ګهنې به ځینې جلا کړي ته زما له ښځو ګهنې جلا کوي خدای د خوا نه زما د مالدارو سرلي ښځې ښځې راسې کوي ته یې ورته اچوي ته زما دوست فوج یې که دښمن فوج یې ته څه شی د افغانستان قیدیان چې د امریکې په جیل کې استلي دي له هغو پوښتنه وکړئ چې د امریکې سره وي او چې ستا په جیلو کې استلي دي له هغو پوښتنه وکړئ چې ستا سره وي داسې خو د سر دښمن له ما سره نه کړي لکه چې ته له ما سره کړي چې دا د لیویز خطبه ښکاره دي یو یې کیپځای وځلی دي یو یې اسملځای وځلی دي دا وهم دغه خلک دا ته وایې له موږ ته د پبلیک حمایت وکړي پبلیک په حمایت څه کړي لیویز د پبلیک ته یې 2 درمړه کړه ته دا ستا مړي راوښیې چې څو د وزلي تا خو خلاص کړي دي وزلي دي نه
د یوه مړه په موبایل کې د دفاعي ادارو د افسرانو نمبر موجود دی، رابطه د څه ده ورسره؟ د یوه د کور تلاشي چې کړي د هغه پر کتاب باندې چې لوړ کاغذ پروت دی، په هغه کې د افسرانو نمبر پراته دي. ستاسو د دوی څه تعلق دی؟ نو غصادی صاحب یایی که یو فارسی شاعر دی، ولی بهر رنگی که خواهی جام میں پوش من اندازه قدرت را می شناسم. لږ خدای حضر کوي و خدای ته وګورئ. د دغو خلکو د تڼاکو لاس ټکسونه لا دا و تاسې ته تنخوا درکوي، او ته زما له ښځو سره زما له کورو سره اپریشن تاسې د چی شي کوئ؟ و ما ته بریفینګ راکوي و سکت داخله د مشرانو نمونه یې راښیي، تعداد یې راښیي، کور یې راښیي، ښځه یې راښیي، لیار یې راښیي. نو تر دا پورته له ما ته چی معلومات کوي؟ چې نوم یې در معلوم دی، پلار یې در معلوم دی، کام یې در معلوم دی، کور یې در معلوم دی، کلی یې در معلوم دی، ښځه یې در معلومه ده، لیار یې در معلومه ده، تعداد یې در معلوم دی. بیا پورته ته چی غواړي؟ شپږ درس ایجنسۍ د حکومت د خفیه ایجنسۍ دي، په شپږ درس ایجنسیو کې ته نه یې په خبر. لہذا ما به و تاسو ته اپیل دا وي، درخواست به مو دا وي چې د خدای لپاره خدای حضر و ناظر کوي، له دوو یوه وکړي. یا دا تسلیم که چې وزلم د زه، نو مو ګناه څه کړی؟ د ګناه ځای راوښي چې ما څه ګناه کړی؟ یا دا ووایئ چې ستا په دفاع کې زه ناکامه یم، بیا راځه ټول څه بیا ما او دی ونه پرېږدي. لہذا زما و تاسو ته عرض دا دی چې که ملایان یاست، نو و قوم ته دا خبره واضحه کوي چې که اول مثلا دوی خبرې دي، خو یا دا ووایاست چې فساد و موږ خطا سو جهاد مو وباله، یا دا ووایاست چې اول سر یې جهاد و اوس ربل یې فساد، چې هغه په خوله ملټاړي هغه وپوهوئ. که یې عزیزان دي پر هغو وګرځئ او دا حقیقتونه ورته واضح کړي. قومونه او کلي، زیی او قونغري، دا په خپله سره کښېنئ او مخ ول واړوئ. پښتانه یې کاڼئ که کم دی، خو د ګړي خو مخ کم دی. په خپله له دغو مجلسو دله راوګرځوئ یاست. یعنې دی دا تاسو یاست په سنجاوه کې مړي تیس کړي، دغسې و که چی څو تیس کړي؟ چاپجیان چې څوک؟ نو چې ته د ډګر نیولي خلک دلته مړه کې و ما ته یې تس کې دلیل زما وال یا ونسل یا یې مړه کړل، زما خو یې ووکړه. اپریشن پر څه باندې کړ؟ زما به و تاسو ټولو ته عرض دا وي چې دا اپیل ورته وکړئ و دغو خلکو ته چې موږ اپریشن کړو چې ګله وروره ته به ما واجلې او کریا به له امریکې غواړي، ما مرته ما به شهید کې الله د الله امر یې منلی دی چې خپل ورور یې خدای راته لې وکړ، مګر نه بارږم، نه کور پرېږدم، نه غولی خالي کوم. اپریشن ته پر چی شي کېږي؟ که چېرې یو غل هغه دوی په ما کې سته او زه په مخ کې درته ودرېدم، غاړه مې تر ویښته لري، او که نه سما پر چی شپاروي؟ د وزیرستان پغلې نجونه د خلکو د در سوالونه کې ته نه شرمېږي؟ مسلمان هم دي، د دغې خاورې باشندگان هم دي، ستا له لاسه در بدر دي. نو زما و تاسو ته عرض دا دی چې د بارېدو خو چې نوم نه واخلئ، ورته پر دغه میله به مسلم کورته د مړ کم که د پرېښو. بل هر قوم په خپله سره کښېنه یاست، د ځان پر سر په خپله وخیازه یاست. کم د ځان خیر په خپله وغوښت که نو امید خو د دغې نشته چې ګواکریها به میندوي بیا به سرپه پر ما کړي، د دغه امید خو نشته. او دوی و ټولو ته زما دا درخواست دی
چې دا څه خبرې چې ما درته کړي دي تاسې د تاریخ او د دلیل په رڼا کې وسنجوئ، که غلطه وه زما غلط فهمي وباسئ، که صحیح وه بیا خپل خدای حاضر او ناظر کیاسته، بیا له ځانه سره حساب وکړي چې دغه خدای له به ته ورځي جواب به څه وکړي. که لیویز دی هغه د بیداره شي، که پولیس دی هغه د بیداره شي، که عام قبایلي خلک دي درسته د له ځانه نه جلا کړي، بیداره دي. دا خو هر چا ته معلومه ده چې که زما قاتل د افشي پر چین ورایسي سلام به هم ورته کوي، چین هم ورخلاصوي، خو چې زه ورایسم چې د دنیا بې عزتي و هغه راسره کړي، نو ما په تا ګناه څه کړی دي؟ ګرامه مو څه کړي؟ تنخوا در کوم دغه ګرامه مو کړي. نو زما عرض دا دی، زه ما ستاسې ډېر وخت واخیست، بیا به هم مجلسونه سره کوو، خو د اکشن کمیټۍ و ټولو شریکو جماعتو ته زما دا یو درخواست دی، تاسې یوه مهرباني وکړئ، که ستاسې صلاح وله ورځي او اتفاق مو کړي، هر یو سیاسي جماعت ته له خپله پلیټفارمه دا خپله جلا جلسه وکړي او دا تمام سیاسي جماعتونه چې په اکشن کمیټۍ کې شریک دي هغه دې حمایت کړي، چې دغه د اکشن کمیټۍ له نامه دا سم سیاسي پلیټفارم جوړ شي او تمام دنیا ته درک ولګاړي چې د دغه عمل ټوله سیاسي جماعتونه په دغه روب کې او په دغه لورلایي او روب ډویژن کې خلاف دي، خلاف یې بولي. له دغو 5 کسانو د چا پر زړه سیاهي نه ور اوړي، ولی من از بیگانگان هرگز ننالم که با ما هر چه کرد آشنا کرد. له دغو 5 کسانو چا ته دغه ویره پر زړه نه ور اوړي، چې دا ویره ور اوړي د دغو دفاعي ادارو له وجې ور اوړي چې پر شا یې دغه ولیاړي. واخر دعوانا الحمدلله.